د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کومه چې ما اشاره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پڼې پخپو دی لړ دا مولانا عبدالحی لکھنوی لیکي چې فبن ذلك مشتهر فيما بين القصاص ان النبي صلی الله علیه وسلم اسري في ليله المعراج بنعله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی معراج ته پڼو سره دلو دا وی خلکو کې مشهور فلما ذهب الى السماوات العلى کله چې اسمانو ته ورسید ووصل الى العرش المعلى او عرش معلى ته ورسید عرش د الله هغه عرش دی چې لا یشرک فی حکمه احد الله الته دا سوزنه نه کوي دا غب شپ بنه لګي پته نه لګي د خلکو دین کم ځای نزد کړه ارادا یخلع علیه تعدبا پیغمبر وی غختل چې خپل پڼې وباسي هغه مارته ویل پڼې یې وینه نو حتیم کې ودو حالت نه پورته کړه بار کې دې دا خبرې لیکلي د بیا دا لیکي چې وانتشر ذلك فی عوامهم وخواصهم د مسلمانانو عوام او خواصو کې دا خبره مشهوره ده نو بیا دا کیسه چې ما اورېدلې وکړه ماشوموالي کې نو ما چې ډېره ښکلې کیسه ده بیا خیر ما تحقیق وکړو نو ونادیت علی رؤوس المجالس زه د خلکو په میز کې په مجلسونو کې دا اعلان کوم ان هذه القصه موضوعه مخترعه چې دا پیزار سره دتلو او عرش ته د خدو دا روایت ته کیسه دا موضوع ده دا دروغجن ده دا غلطه ده دا کیسه بالکل دروغ دي دا دې ورځو کې خصوصي شمارې وباسي دا رساله اخبارات په کې دا کیسه لیکلي او خلک دا رښتینی ګڼي کاش چې زموږ خلکو د خپل مشرانو کتابونو ته رجوع کړي چې دا کیسه دروغجن ده یو خبره دا ذکر کیږي چې په دې شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره ملاقات شوه ملاقات مونږ هم تسلیمو چې ملاقات شوه خو دی وی چې څنګه زو ته ناسو داسې ناستو هغه صاحب هم داسې وایي نو یو خوا خلقو ته مشبهه وي او بل خوا په خپله د هغې قایل ظالمه یو ته مجسمه وي او په خپله بل خوا چې کوم دی د تجسیم قول کوي د دې خلکو د اقوالو پته نه لګي سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے زما لاسی کتاب صحیح مسلم رے حدیث نمبر 287 لمبے جل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ درې خبرې دي که په دې کې یو سړی یو خبره وکړي نو د په الله ډېر لوی دروغ وویل دا سیدہ عائشہ خبره نو ما تپوس وکړو چې ما هن هغه څه دي نو یو خبره هغې دا وکړه من زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد اعظم علی الله الفریہ څوک چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی د ډېر دروغ ووایي دروغ یې پچا ووایي په الله او په رسول دا خو مولیان دي که نه مولا هغه چاته وي چې هغه لیکېږي نه ملا باشد کې چپ نه باشد دروغ به وایي خو خبره وکړي جی عبدالله ابن عباس به ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دی وی هغه هغې ویل هغه وخت کې چاته علم نه و د ټولو صحابه علم یو برابر نه لیکن کله چې هغه ته د سیدہ عائشہ دا حدیث رسېدلی دی نو بیا هغه خپل قول پرېښودلی دی تا ته مخکنی قول معلوم دی وروستی نه معلوم په هغې جنګ کوي په دې طریقه علم نه کېږي دا خبره وکړه ما دې تپوس وکړو چې علم یقل الله نه دي فرمایلی چې لقد رآه بالافق المبین ولقد رآه نزلة اخرى قرآن کې دا شته دی هغه یې لیدلی دی بل ځل هغه یې په افق مبین کې لیدلی
تو سید عائشہ فرمائل انا اول هذه الامه سأل ذلك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. د دې دوه آیاتونو په باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اول تپوس کړی دی چې دې آیاتونو څوک مراد ده. هغه راته وویل انما هو جبریل. دا آیاتونه جبریل په باره کې دي. د معراج په شپه جبریل اصلي شکل کې لیدل او دارنګې د لومبنۍ وحي په وخت کې جبریل په خپل اصلي شکل کې لیدل. الله یې نه لیدل، الله لیدې هم نشي. دا اوس خلک دروغ وایي چې پلان کې او دغه ځای کې الله شل ځله ولیده او پلان کې شپېته ځله لیدلی. موږ څه نه وایو نور، بس دا وایو چې په درودونه یې د الله لعنت، لعنت الله علی الکاذبین. په اوږدو هم نه په ویښه یې ویلي. تر موسی علیه السلام نه لوی سړی، موسی علیه السلام ته الله ویل لن ترانی، ته ما دنیا کې نشي لیدلی، چرې مې هم نشي لیدلی. چې کله موسی علیه السلام رب نه یې لیدلی شوی، انسان یې نشي لیدلی. انسانان به رب ویني، جنت کې به ویني، دنیا کې الله نشي لیدلی. یوې دا خبره وکړه. دویمه خبره یې دا وکړه ومن زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیء من کتاب الله فقد اعظم علی الله الفریا. که څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دین پرېښودلی دی او موږ ته یې نه دی بیان کړی، نو دی هم ډېر دروغجن دی. دې څه مطلب دی جملې؟ دین به هغه کوم چې به رسول الله بیان کړي، کوم چې رسول الله نه دی بیان کړی لیس بدین، د هغې دین سره هېڅ تعلق نشته. دا ور ځان نه سره سمي، ځان نه سره رواج به دین نه وایي دی ته. او درې مې دا وی ومن زعم انه یخبر بما یکون فی غد، که یو سړی دا وایي چې سبا خبر ما سره شته چې څه به کېږي، فقد اعظم الفریة علی الله، دم په الله لوی دروغ وویل. حدیث خو صحیح دی. خلق به څه وایي جی دا سیاستدانان چې ال وایي که نه چې سبا به څه چلي، باران به صحیح هم شي. و د هغې دې سره څه تعلق دی الله بنده؟ سیاستدان سره خو د هوا د ناپ او د تول یو شی دی، آله ده ورسره، په هغې د هوا رفتار ته ګوري او په هغې امکاني حده پورې پوهېږي چې سبا به څه چلي. صرف د هوا الله ورته هم آله لګوي، الله هر چیز ته آله لګوي نه. د دې سره څه تعلق؟ سړی په دین نه پوهېږي، دا قسمه سوالات کوي. او بل دا چې دا خود د یو څیز خبر وکړه، د آلې په ذریعې پته وکړه، هغه هم چې څوک هوښیار نه هغه وي د باران امکان دی. ځان نه پوهېږي نه هغوی د باران امکان دی. امکان ته عوام خلک امکان وایي. اوس چې خلکو امکان لري که ته وی دی الله دی فیصله وکړه، نو کله کله وشي داسې دی اعلان وکړي سبا هېڅ نه. دا دې لپاره چې قرآن او حدیث غلط نشي، قرآن او حدیث صحیح دی. دویمه دا چې هغه دا وایي چې سبا به کېږي څه، نو کېږي څه دا مطلب صرف باران کېږي سبا، کله ته به ژوندی که مړ دی. د دنیا حالاتو کې دنیا کې څومره کارونه کېږي، الله کل غیب یاد کړی دی، جزوي غیب یې نه دی یاد کړی. بار کې دا یو څو گزارشاتو تعلق د دې رجب سره. د رجب په میاشت کې دا بدعت د شب معراج خلک مناوي. نو مونږ ویل چې کال باندې هم یقیني نه معلومه، میاشت هم یقیني نه معلومه، ورځ هم یقیني نه معلومه. خو دومره چې قرآن او حدیث کې څه بنیادي څیزونه دي نو هغه دغه دي چې او الله رب العزت خپل رسول دا بوتلو اول بیت المقدس ته او بیا بوتلو سماواتو ته. کوشش دا کو چې د نورو بدعاتو د بیان نه مخکې مونږه د معراج هغه اصل حدیث کوم چې صحیحینو کې بیان کو، انشاءاللہ کې به ډېره پوهه راشي، تاسو ته ډېر علم به راشي. کوشش کو چې آئنده جمعه بیان کو. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.